خوشحال خان خټک د مغول شهنشاه نورالدین جهانگیر په زمانه کې په کال 1022 هجری قمری د دویمې خور په میاشت کې د پیښور نه 15 میلن مرخاته ته په سرای اکوړي کې چې د لنډۍ سیند په سویلي غاړه پروت دی وزیږید. هغه وخت د پلار شهباز خان عمر 22 کاله و. شهباز خان د خټک قبیله خان او د مغلیه حکومت منصبدارو. دغه حیثیت شهباز خان ته د خپل نیکه ملک اکوړي او پلار یحیی خان په میراث کې رسیدلی و. ملک اکوړي د مغول شهنشاه جلال الدین اکبر په زمانه کې اقتدار بیا موندی و. اکبر باچا په 991 هجری قمری کې ملک اکوړي ته د خیرآباد نه تر نوخاره پورې علاقه په جاگیر کې ورکړې وه. د مال مویشۍ په تګ راتګ د محصول وصولولو اختیار هم ورکړو او د باچایي لارې ساتنه هم د تسپارلې وه. سرای اکوړی کلی هم ملک اکوړي آباد کړو. د خټکو دوه لوی څانګې تری او بولاق دي. اکوړی تری خټکو. د خوشحال خان خټک په قسمت کې یو ډیر لوی پنکار او عالم جوړېدل لیکلیو، خو د علم زیات تر د ذاتی مطالعه او تجربو او مشاهدو حاصل شوی و. په مدرسه کې اگر که درس کې سمودا ضرور ناستو، خو ډیر علم ترې نو حاصل کړی. یو طرف ته د خټکو او بل طرف ته د یوسفزو او مندڼو په منځ کې سخت دښمنی وه. د دې دښمنۍ یوه وجه دا وه چې خټک چې له سویله قطب طرف ته خواره شول، نو د یوسفزو په علاقه کې هم ورننوتل. او بل سبب د دښمنۍ د یوسفزو د مغلیه حکومت سره مخالفت او د خټکو وفاداری وه. د دې دښمنۍ په سبب به خټک یوسفزي اکثره یو تر بله جنګېدل. په کال 1015 هجری قمری کې چې خوشحال خان لا د 14 کالو بهکو خان یوسفزي لښکر ټول کړو او د بولاقو خټکو په کلوی چپاونه وکړل. شهباز خان هم د لږ لښکر سره چې خوشحال خان خټک هم پکې و د یوسفزو مقابلې ته ورغی او د سرای اکوړي نه قریبا 15 میله سویل مرخاته ته د لنډۍ سیند په خوا کې جهانګیري کلي سره د خټکو او یوسفزو جنګونه وشو. لومبی خو خټک برو، خو اخیر یوسفزو زور وکړو او خټک یې مات کړل. لدې واقعې نه 15 کاله پس په کال 1040 هجری قمری په اخیره کې چې خوشحال خان د 13 کالو د خوشحال خان لومبی واده وشو. ویل کېږي چې په دغه ورځ د خوشحال خان خټک تبه وه او دغه رنګ هغه د خپل واده په جنج کې شامل نشو او د خوشحال بابا نیا قذیفې د هغه ناوی راوسته. د 20 کالو په عمر کې په کال 1042 هجری قمری لکه چې په خپله وایي خوشحال خان شاعري شروع کړه. د
د خوشحال بابا د یو غزل نه چې د 20 کالو نه په لږ زیات عمر کې لیکلی دی معلومیږي چې هغه دغه وخت ښه شعرونه لیکل. د هغه د ړومبي غزل دغه یو نمونه. عقل سل د مصلحت بندونه جوړ کا، عقل سل د مصلحت مری کی د روژې میاشت کې د خوشحال خان بابا زوی اشرف خان چې هغه هم د پښتو لویو شاعرانو کې شمیرلی شي وزیږید. د ده نه ړومبی هم د خوشحال بابا یو زوی اکبر خان شوی و، خو یو څو ورځې پس هغه ومړ. په کال 1050 هجري قمري کې اکاخیلو چې د یوسفزو د کمالزی تپې خلکو د مالی ورکولو نه انکار وکړو او د رمضان په آخره کې شهباز خان په دوی حمله وکړه. خوشحال خان هم ورسره و. د بلړ د کندي په خوا کې د مردان په ضلع کې تورو او مایارو ته نږدې د خټکو او یوسفزو جنګ وشو. شهباز خان په لوی ګنده په غشي ولګېدو او تربور ساقي بیګي مړ شو او خوشحال خان خټک هم په دغه جنگ کې په غشي زخمی شو. په دغه جنگ کې د خټکو ډیر زیات ځاني نقصان وشو چې په دغه جنگ کې هر یو خټک زخمی شوی کور ته راغلی و. د دغه جنگ نه 15 ورځې وروسته شهباز خان د 500 کالو په عمر کې د زیارت په ورځ په 5 تاریخ د شوال 1050 هجري قمري کې په حق ورسېد. د خوشحال خان نه علاوه د شهباز خان 3 زامن نور هم چې نومونه جمیل بیگ، د خوشحال خان سکه ورور او شمشیر خان او میرباز خان چې د 2 ښځو نه موجودو. هر کله چې په دغه جنگ کې زخمی شوی خوشحال خان روغ شو نو د شیخ رحمکار کاکا صاحب د ملاقات د پاره د هغوی کلی ته لاړ او په هغوی د ځان د پاره د خدای پاک په دربار کې دعا وکړه او له هغه ځایه خپل کلی ته راغی او لښکر یې راغونډ کړو او د یوسفزو په علاقه یې حمله وکړه. د اکاخیلو کلی مایارو ته یې اور پورې کړو او خواوشا کې 2-3 نور کلی هم وسوځول. پس له ډېر مرګ جوبلې نه مازیګر د خپل کلی لور ته روان شو. تاریخ لیکي چې کور ته د روانېدو په وخت د کمالزی او امازی وغیره قبیلې چې تقریبا 6,000 کسانو د خپلو عزیزانو او ګاونډیانو امداد ته راورسېدل او خټکو پسې روان شو. خټکو چې دوی ولیدل نو هغوی هم مقابلې ته راوګرځېدل او هم په هغه ځای چې ړومبی جنګ شوی و د فریقیانو مقابله وشوه. خټکو بری وکړو او یوسفزو ماتې وخوړه. دغسې خوشحال خان د پلار بدل واخست او کور ته کامیاب ستون شو. په دې دوران کې د شاهجهان بادشاه فرمان هم خوشحال خان ته راورسېدو چې د پلار شهباز خان ځای خوشحال خان ته ورکړی شو. د دې واقعې نه لږه موده پس خوشحال خان د بادشاهۍ خدمت دپاره په یو لوی مهم کې شامل شو. په مشرقي پنجاب کې د کانګړې د دامنیکو پوځدار او زمیندار راجا جگت سنگھ د سرکوبۍ دپاره په 18 تاریخ د 3 خور په کال 1050 هجري قمري ولېږل شو. په تاراګړ چې د راجا جگت سنگھ قلاګانې وي سخت جنګونه وشو. د نورپور د تسخیر نه پس د تاراګړ په محاذ خوشحال خان هم سره د 2000 ولسی لښکر بادشاهي پوج سره شامل شو او د بهادر خان داودزی او میر عبدالهادي المخاطب په اصالت خان ماتحت د تاراګړ په تسخیر کې ډیره میړانه او قابل قدر خدمات وکړل. د دې خدمت په بدل کې خوشحال خان ته خلات ورکړی شو او منصب زیات کړی شو. په دې مهم کې خوشحال خان د اصالت خان په ذریعہ شامل شوی و. په کال 1052 هجري قمري کې خوشحال خان په ریسای کې چې د کوارد د خټکو شمالي علاقه کې واقع و د مشر بادشاه زاده چې د ایرانیانو مقابلې ته روانو ملاقات وکړو. د دې نه پسته د خوشحال خان لوی بادشاهي خدمت د بلخ او بدخشان په مهم کې شمولیت و.
په دې مهم کې هم لومبه په کال 1055 هجری قمری کې خوشحال خان د اصالت خان ماتحت کار وکړو او بیا چې په ذوالحجه 1055 هجری قمری کې بادشاه د کشر شاهزاده مراد بخش ماتحت یو لوی پوج د مهم د پاره روان کړو چې دا پوج پیښور ته راورسېدو نو خوشحال خان هم پکې شامل شو او د دې مهم په دوران کې د بهادر خان داودزی او اصالت خان ماتحت 1055 هجری قمری ډیر قابل قدر خدمتونه وکړل. په کال 1015 هجری قمری کې چې شاهجهان بادشاه د قندهار د مهم د انتظام لپاره کابل ته تللو او له اباسین نه پورې وته نو خوشحال خان استقبال وکړو او تر ډکی پورې ورسره لاړو. بیا کابل کې هم ورته حاضر شو او هلته ورته بادشاه د یوسفزو د ملک انتظام وسپارلو. خوشحال خان د یوسفزو د ملک ډیر ښه بندوبست وکړو خو سمو د پس د مشر شاهزاده دارالشکوه په وینا چې هغه د بهاکو خان طرفدارو بادشاه دغه علاقه له خوشحال خانه واخسته. د خوشحال خان خټک د ډیرو نظمونو نه دا قیاس کېدی شي چې شاهجهان خوشحال خان بابا ته ډیر په درون نظر کتل. د هغه د خدماتو قدر کولو او د خوشحال خان په زړه کې هم د خپل بادشاه د پاره قدرو. دینه دا قیاس کېدی شي چې د شاهجهان پالیسی د پښتنو په حق لا ډیره خاوه. په دغه نظمونو کې اکثره دا قسمه نظمونه هم دي چې د خوشحال خان او اورنګزیب عالمگیر په منځ کې د ناچاقۍ پیدا کېدو نه وروستو لیکل شوي دي. چې څو پورې د خوشحال خان تعلق دی نو دې کې شک نشته چې هغه د بادشاه په اخلاص خدمت کولو او بادشاه هم د خپل سیاسي اعراضو د پاره او خاص طور سره د خټکو د یوسفزو برخلاف د استعمالولو او وخت په وخت به د په منصب او مواجب کې اضافه کولی. په 9 ذوالحجه کال 1018 هجری قمری کې شاهجهان د وړو بولو د بندیدو په مرض اخته کېدو په وجه د سلطنت د کار روزګار نه عاجز شو او نتیجه دا شوه چې د په زامنو کې د تخت او تاج د پاره جنگ ونښت. په دې جنگ کې اورنګزیب کامیاب شو. پلار چې د دارا طرفدارو قیدی کړی شو او دارا ووجلی شو او شجاع یې ورک کړو. د اورنګزیب تخت نشینی او جانشینی په لومبۍ ذیقعده په کال 1018 هجری قمری کې وشوه او دویم جلوسی په ډیر شان او شوکت په 23 رمضان 1001 هجری قمری کې وشو. د اورنګزیب د تخت نشینۍ نه پسته خوشحال خان چې لدارانه خپو د اورنګزیب امداد په پښتونخوا کې وکړو. خو ولې وروستو لکه څنګه چې د خوشحال خان خټک د شاعرۍ او د تاریخ نه معلومیږي د خوشحال خان خټک او د مغولو حکومت ترمنځ ناسازي او ناقراره رامنځته شو چې په نتیجه کې خوشحال خان خټک په ډیلی کې او بیا په لاهور کې قیدی کړی شو. خوشحال خان خټک د قید او نظربندۍ په دوران کې ډیر نظمونه لیکلي چې که یو خواته یې پکې د خپلو مصیبتونو ذکر کړی دی او د خوږ وطن او خپلو خپلوانو په بیلتون کې زړه سوځونکي نارې سورې وهلي دي نو ورسره دې نظمونو کې موږ ته د انتقام د اور سکروټ کې هم ښکاري. چې سړی اوبه د غره نشته په هند کې چې سړی اوبه د غره نشته په هند کې ترې توبه کا واړه ډک دی له نعیمه همیشه به په هند نوسې خوشحاله همیشه به په هند نوسې خوشحاله عاقبت به عاصي وزي له جهیمه.
پختنی جونه د زلف باد تنیسی پختنی جونه د زلف باد تنیسی چې شمالی بوی راوړي پرنتمبور کې. او آخر کار د ډیر مصیبت او د غم د قید او بند او نظربندۍ شپې ورځې ختم شوې. بادشاه مابد خان ته چې د کابل صوبدار مقرر شوی و سره خوشحال خان خپل وطن ته د راتلو اجازت ورکړو او دغسې په کال 1909 هجري قمري کال کې خپل وطن ته راغلو. د خوشحال خان د نظربندۍ په زمانه کې یوسفزو بغاوت کړی. هر کله چې مابد خان پښتونخوا ته راورسېدو نو هغه د بادشاه د حکم مطابق د یوسفزو په علاقه کې په لنګرکوټ چې اوس ورته امازو ګړی وایي کې د قلا جوړولو اراده وکړه. خوشحال خان ته حضرایي منصب او د یوسفزو د علاقې سرداري وړاندې کړه او د حکومت سره د تعاون دپاره یې ورته ووې. خو ولې خوشحال خان خټک مابد خان ته د قلا نه جوړولو مشوره ورکړه او د یوسفزو سره د خپل قدیمی دښمنۍ او سره د دې د هغه د قید په دوران کې هغه سره د یوسفزو د احسان ذکر وکړو او د یوسفزو برخلاف په کاروایی کې د برخې اخیستونه صفا انکار وکړو. اگر که خوشحال خان د حکومت ملګرتیا ونه کړه خو دا قلعه جوړه شوه. خوشحال خان په خپل یو نظم کې چې د دې واقعاتو نه ډیره موده پس یې لیکلی دی وایي: لنګرکوټ مغولو ساز کړو، لنګرکوټ مغولو ساز کړو، زه په ننګ بیا د افغان شوم. که یوسفو که مندڼو زه د دواړو نګهبان شوم. اگر که د خوشحال خان زړه مغولو ته د غصې او تاو نه ډکو خو هغه بیا هم د مغولو برخلاف لاس عملی اقدام نه وکړي خو د مغولو ملازمت هم نه کولو. په دې دوران کې محمد امین خان د کابل صوبدار مقرر شو. د محمد امین خان د صوبدارۍ په دوران کې په پښتونخوا د یو زبردست شورش آغاز وشو. په دغه وخت کې د صاپیانو د قبیلې د حکومت سره شورشونه روانو او د ژمي موسمو او په دغه وخت محمد امین خان سره د یو لوی لښکر چې پښتانه هم پکې سره د خوشحال خان او د مومندو د ارباب مستجاب خان شاملو کابل ته کوچ وکړو. هر کله چې محمد امین خان د خوشحال خان محسنو او د خوشحال خان د قید نه په خلاصي کې د هغه ډیر لاسو د هغې له خاطره خوشحال خان په دې لښکر کې شامل شوی و. په جمرود کې محمد امین خان پښتنو مشرانو سره مصلحت وکړو. خوشحال خان کوشش وکړو چې محمد امین خان پښتنو سره له جنگ نه منع کړي. محمد امین خان چې ولیدل چې خوشحال خان د خپل قام سره همدردي لري نو د خپل احسان پیغور یې ورکړو او هر کله چې بادشاهي لښکر لنډي خانې ته ورسېدو نو هلته د امل خان مومند د کمان د لاندې د پښتنو لښکر چې پکې مومند شینواري او اپریدي شاملو د مغولو د مقابلې دپاره ولاړو. په دغه وخت یو زورور جنگ وشو. مغولو او بادشاهي لښکر کې چې څومره پښتانه وو هغوی کې خوشحال خان هم ښه کوشش د مغولو دپاره وکړو خو پښتنو پته حاصله کړه. محمد امین خان یو څو پښتنو جمعدارانو سره د علي مسجد په لار پېښور ته راغی او نور لښکر چې خوشحال خان هم پکې شاملو د تاترۍ په لار واپس شو. په تاتره کې پښتنو یو بله حمله په بادشاهي لښکر وکړه او ډېرې برباد کړل. په دې دوو جنګونو کې د مغولو بېشمېره مالي او ځاني نقصان وشو. د محمد امین خان ښځه قتل شوه. زوی مرزا عبدالله او اوخه مرزا سلطان کربلایی هم ووجل شو. وړه لور خور او مورې په بند شوله چې بیا په روپو راخلاصې کړی شوې. د خیبر دا عظیمه حادثه په 2 د محرم 1003 هجري قمري واقع شوه. په دې جنگ کې خوشحال خان د پښتنو په مقابله کې د خپل یو محسن له خاطره شامل شوی و. ګنې د هغه همدردي د پښتنو سره وه او دای غوښتل چې دا جنگ ونشي. وروستو د حکومت لخوا د محمد امین خان په ځای
بادشاه معبد خان د کابل صوبدار مقرر کړی شو. معبد خان ډیر کوشش وکړو چې خوشحال خان مغولو سره ملګرتیا وکړي، خو په دې آماده نه کړی شو. اگر که خوشحال خان مصممه اراده کړې وه چې اوس به د مغول نوکري نه کوي، خو بیا هم د ځینو وجوهاتو له کبله د مغولو برخلاف د عملی قدم اوچتولو فیصله یې لا ونه کړه، او دغه خیال یو چې خپل وخت به تیروي، لکه چې د یو غزل په مطلع کې وایي: د فساد فکر مې نشته خدای حاضر دی، د فساد فکر مې نشته خدای حاضر دی، خپل ساعت به تیروم عمر آخر دی. خو معبد خان په دې خبر رضامند نه و. هغه د خوشحال خان څرګند او عملی تعاون غوښتو، چې په دې کې ناکامه شو. نو د خوشحال خان دریم زوی بارام خان چې د مشرۍ ډیر شوقین او د پلار نه په دې خبره ناراض و چې اشرف خان لی ولې مشري ورکړې ده، ورله په لاس ورغی او هغه لی یقین ورکړو او د خپل اړخه د امداد وعده ورسره هم وکړه. د خوشحال خان او د مغولو په منځ کې عملی او دعوت له دې ځایه شروع کیږي. خوشحال خان ځای په ځای ډیر ځله بارام خان له شکستونه ورکړل او مغول د هغوی نور ملګري هم ووهل. په دې دوران کې خوشحال خان د کوواټ دوره هم وکړه او ځای په ځای جرګې هم وکړي. په دې واقعاتو کې ټول کال په 1083 هجری قمری د نیمې نه زیات تیر شو. په دې جنگ کې اپریدو او په خټکو کې مومندانو خوشحال خان سره ډیر امداد کړی دی. هم په دې زمانه کې خوشحال خان بلند پایه قصیده لیکلې وه چې مطلع دا ده: پروردک د مغولو په نمک یم، پروردک د مغولو په نمک یم، د اورنګ له لاسه هم له غریو ډک یم، د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. مومندي زما د کډې لاس او پښې دي، مومندي زما د کډې لاس او پښې دي، راضي من د اپریدیو په کومک یم. چې له پورتنیو ذکر شوو له محنته او مشقته ډک کارونو څخه څه اوزګار شو، نو څو ورځې په ښکار ځان مشغول کړو. په دا شپږو ورځو کې اپریدو سره د جرګې نه پس د هغوی لښکر په کوواټ د حملې دپاره روان کړو، خو ځینې بنګښ ورله جرګه راغلل او دا حمله پاتې شوه. له دې نه پس د اپریدو او خټکو په لښکر سره د نوښار په کوټ حمله وکړه او کوټ یې ووهلو. د نوښار د جنگ نه پس د مغولو او د پښتنو ډیر لوی جنگ د مومندو د ګنداو په کړپه وشو، چې ایمل خان د مغولو یو ډیر لوی لښکر چې شجاعت خان، انداز بیگ او مهاراجا جسونت سنگ راټوري سردارانو ماتې ورکړه. شجاعت خان سره د ډیر لوی لښکره قتل کړی شو او جسونت سنگ وتښتېدو. د نوښار او کړپې جنگونه پرله پسې د کال 1084 هجری قمری په آخر کې وشو. د نوښار د جنگ نه لومبې لکه چې خوشحال خان وایي په توابه کې هم پښتنو مغول ووهل. بل خواته چې بادشاه په کړپه کې د بادشاهي پوج د تباهۍ حال واورېدو، نو په خپله یې د پښتنو برخلاف د پوج کمان کولو اراده وکړه او په 19 د محرم کال 1086 هجری قمری کې حسن ابدال طرف ته کوچ وکړو او دغلته د ډیر لوی پوج، توپخانې او نور سازو سامانه هلته ورسېدو. خوشحال خان چې له اپریدو نه رخصت شو او خوړې ته راغی، نو هلته ډیر حصار نشو او تیرا ته روان شو او دغه رنګي هغه د تیرا میدان سیمې ته ورسېدو. بادشاه له حسن ابدال ته نو رسېدلی چې خوشحال خان د بادشاه لاهور ته د را رسېدو نه خبر شو، نو د میدان په سیمه کې هلته یوه قصیده ولیکله: اورنګزیب بادشاه زړه ډک په لاهور راغی، اورنګزیب بادشاه زړه ډک په لاهور راغی، ګورګان د بسو قرآن څوک به ودان شي،
په جهان د ننګیالي دي دا دوه کاره په جهان د ننګیالي دي دا دوه کاره یا به اخري ککرۍ یا به کامران شي. آزادی تر بادشاہی لا تیرے کا آزادی تر بادشاہی لا تیرے کا چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي. خوشحال خان 4 میاشتې په تیرا کې تیرې کړې او بیا د ځینو یوسفزو ملکانو په بلنه په سلا مشوره د ایمل خان او دریا خان د یوسفزو علاقې ته د تلو په نیت له اپریدو رخصت شو. لومبی د مومندو د ځینو ځایونو او د عثمان خیلو د ټوټۍ دوره وکړه او بیا خټکو ته راغی. پس له هغې د یوسفزو علاقې ته روان شو. بادشاه چې حسن ابدال ته راورسېدو نو د پښتنو د علاقې په مختلفو اطرافو کې پوځونه خواره کړل. ورسره یې سیاسي چالونه هم شروع کړه. په روپو پیسو او جاګیرونو انعامونو د پښتنو په منځ کې د بې اتفاقۍ اچولو کوششونه کول. ځای په ځای د مغولو او پښتنو جنګونه شروع شو چې بری او لرې کله یو اړخ او کله بل اړخ ته او سره د انتهایی کوشش او د څه ناڅه کامیابۍ هم حکومت نه خو د پښتنو زور ماتولو او نه د خیبر د درې په لرې کولو کې کامیاب شو. په دې دوران کې خوشحال خان هم د یوسفزو د مختلفو علاقو دورې کړې وي خو د مغولو برخلاف د یوسفزو په اوچتولو کې ورته څه کامیابي حاصله نه شوه. دغه جنگ یو لویه سلسله وموندله او په دغه دوران کې بادشاه په 15 د شوال په کال 1006 هجري قمري کې له حسن ابداله کوچ وکړو. دا وخت اگر که د پښتنو زور بالکل مات نه و او ځای په ځای هغوی ګټه او بری هم کولو خو په مجموعي حیثیت د حکومت پوزیشن ښه شوی و. د بادشاه د حسن ابدال نه پایتخت د سفر په دوران کې په 9 ذوالحجه هم په دغه کال د خوشحال خان او د مغولو د طرفدارو بنګشو سردار شیر محمد خان د کوواټ نه تقریبا 14 میلن مرخاته ته د ګمبد په مقام مقابله وشوه. خټکو شکست وخوړ او خان او زوی عبدالقادر خان هم جوبل شو. د دې جنگ حال خوشحال خان په یو وړه قطعه کې بیان کړی دی. د بنګش په توره مات نه یم باور کړه د بنګش په توره مات نه یم باور کړه د ګمبد په جنگ می ماتې اسماني وه. د ګمبد د جنگ نه 9 میاشتې پسته بادشاه خپل مشر زوی محمد معظم د پښتنو په مهم مقرر کړو او د شاه عالم خطاب یې ورکړو او دغه رنګې د ډیر سازو سامان او لویو عمراو سره کابل ته ولېږلو. هر کله چې دوی اټک ته راورسېدل نو خوشحال خان ته یې د دوستۍ پیغام ولېږلو او دغه رنګ د ډیرو جنگونو او د کړاوونو نه پسته د خوشحال خان د پښتنو او د مغولو ترمنځ عارضي سوله وشوه. د سمودي قلاري نه پسته پښتانه مغول بیا سره ونښتل او ځای په ځای جنگونه شروع شول. په کال 1091 هجري قمري کې خوشحال خان خټک د مغولو طرفدارانو بنګشو له شکست ورکړو او په ډوډا چې د کوواټ نه تقریبا 9 میله سویل خواته واقع ده ډیر بنګش قتل شول. د دې جنگ حال خوشحال خان په یو شعر کې داسې کړی: سو ونخلی لعلم انتقام سو ونخلی لعلم انتقام مرد نه خوب کا نه خواړه کا نه آرام. د ډوډۍ جنگ د وطن دوستانو د حکومت برخلاف اخیری قابل ذکر کامیابی وه خو د دې سره په هغه حالاتو کې هم چې د حکومت په حق کې پیدا شوی وو سپر پیدا نشو. د خوشحال خان د عمر اخیری 100 کاله ډیر د مصیبت او د ناکامو د تیارو نه ډک دي. که په دې تیارو کې سرناخ کاری نو هغه د خوشحال خان د شخصیت د جوهر ځلا او برېښنا ده. په ډیرو سختو غمونو مصیبتونو او تکلیفونو کې د خپل هوډ پرې نه خود. پښتانه مغولي شوي وو، د مغولو په انعامونو او جاګیرونو مستو او له هغوی به یې بډې او رشوتونه اخیستل. د خان دواړه ننګیالي ملګري د ده په ژوند وفات شول.
دی مغولو ته یوازې پاتې شو، خو دوی مغولو ته سر ټیټ نکړو او تر خپل وسه ورسره مقابله جاری وساتله. د دې وخت اندازه د خوشحال خان خټک په شاعرۍ کې موجود د هغه وخت د نظمونو نه لګي. دا هغه وخت چې د خوشحال خان خپل زوی بهرام خان د هغه خلاف جنگیدو او په دغه وخت کې مجبورن خوشحال خان خټک د اپریدو د ډمبري نومي یو غر کوم چې د موسازۍ درې برخه ده هلته پناه واخسته. په ډمبره کې د پناه اخستو نه پس خوشحال خان ډیره موده ژوندی پاتې نشو او د جمعې په ورځ په 28 د ربیع الثاني د شمسي میاشتې هوت په لومړي تاریخ په 1100 هجري قمري مطابق د 20 فروری په 1409 عیسوي کې په حق ورسېدو.